کم مال چې د زکاتی یا کم سړی مال جمع کوي زکات ته نه ورکوي نو وی دا زکات چې نه ورکوي دا مال به سیسه جوړ شي. څه روایاتو کې دي چې لکه څنګه د سونې دا خښتې دقه شان به ډکرې کی او د دوزخ په اور کې به سره کوي او دله به پې داغونه ورکوي په سټونو په مخونو په یو اړخ په بل اړخ دا به داغ ورکوي. او بل حدیث مبارک کې دي وی کم کس چې د مال نه زکات نه ورکوي نو د زکات کې چې کومه حصه د زکات و د مال کې چې کومه حصه د زکات و نو وی د زکات د حصې د مال دا سم مال ځان سره هلاک کی. د زکات مثلا په 1,02,000 روپۍ دي اوس په 1,00,000 تا 2,500 ور نکړي نو دا 97,000 خوستا پاکي دي او ستا حق ته صرف دا 2,500 پتا باندې واجب چې زکات ته ادا کړی وي دا 2,500 ادا نکړي دا بدل دا 97,000 پلیته اسخا کوي به درله څنګه به پلیته اسخا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا بدل دغه مالم خرابي څنګه به دل خرابي دا به پتاڼه لګي دا به په تحصیل لګي دا به په هسپتالونو لګي دا به په کچرو لګي. زکات کې کمی راشي کنه کمی نو چې زکات کې کمی راغی دا هغه مقابل کې تاسو وګورئ هسپتالونه آباد شو آباد نه شو کو تا د 2,500 په یو غریب لګولې وي الله د نزان لغواړم نه الله د چا په مال څه کوي غو ورا او ورا ذات ته غته حاجت هم نشته خپل مسلمان رور لې ورکا او زکات کې د ټولو نه اول حق د خپل رشتہ دارو دی ها نو الله جل شانه دی له او چې له نور کې بیا به خامخ هسپتالونو نور کې بیا به خامخ عدالتونو نور کې بیا به خامخ په دشمنو کې په اصلو کې په پزول شینو کې بدن نه لګي چې کله په صحیحونه لګي ولی چې زکات ځان سره سم مالم خرابوي چې کله د زکات اونځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن ادى زکات ماله فقد ذهب عنه شره او چا چې د خپل مال زکات ورک د مال له شر ختم شو. څه ختم شو؟ شر ختم شو. اوس د مال د الله په حفاظت کې راغی. کم کس چې د مال زکات ورکوي کنه د مال د الله په حفاظت کې راغی دی مال کې به الله برکت اچي ګرانه بد دي د برکت ختمي. مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمای وی چې کو دا خلق مسلمانان په صحیح طریقې سره زکات ورکول شروع کی نو د دې دومره برکتونه دي چې برداشت به هم نکړی شي برداشت به نه کې دومره برکت ته په زکات کې. دا ګوره دا زموږ ملکونو کې ټیکسونه لګي کنه یا د بار ملکونو کې ټیکسونه لګي دا ټیکس چې دی کنه دا په اسلام نه مخکې به دا په کافرو باندې یو قسم لګیدو په مسلمان به ټیکس نو مسلمان به صرف 40 روپۍ زکات ورکو اقا زکات باندې به د غریبو کار روان وي کې به دومره برکت او هر ځای کې به خوشحالي و. اوس چې کله زکات کې سستی رااله نو هغه د غیر طریقې الله په موږ مسلط کړي حکمران څوک راولي الله راولي د خپل د سړي د عمل مطابق راولي هغه د غیر طریقې الله په موږ مسلط کړي په موږ باندې اقا ټیکسونه شروع شو کم ټیکسونه چې په کافر مسلمان لګول